نو علما لیکي د تهجد د وخت دعاګانې او جلاګانې په دې باندې الله پوره نقشې بدلی، غیر ممکن په الله ممکن ګرځي. نو دغه وخت کې د الله نه غوښتل. نو زمونږ خلک اوږدې وظیفې به شروع کړي. زمونږ خلک بل داسې که نه دا راته پلانکي دا ختم خولی دی، پلانکي راته د دې ختم خولی دی، او زمونږ دا چل ده. خو چې کوم مسنون عمل دی او د الله وعدې دي پې نه خلکو پرېښودي دي. چې کوم مسنون عمل دی د الله د طرف نه په هغې باندې وعدې شوي دي نه خلکو پرېښودي دي. نو زما محترمو زمونږ استاسو به څومره مشکل وي، څومره کار وي، خو زیات نه زیات څوک به پټې غواړي، زیات نه زیات څوک به اولاد غواړي. مړه ته تهجد له پاسه الله ته وجاړه چې د غیبو نه درکوي که نه درکوي. خبره باندې پوه شوئ؟ نو د الله نه غوښتل دا ډېره لویه خبره ده. او الله فرمایي والمستغفرین بالاسحار، دا خو د مؤمن صفت دی، د الله د بندګانو صفت دی. نو یو خو داسې کوي د تهجدو په وخت کې کم از کم 100 پیرې استغفار وایي او بیا دعاګانې غوښتل. د دې خبرو ډېر زیات خیال ساتل پکار دي. والمستغفرین بالاسحار دا خو